السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. دا الله رب العالمين أحكم الحاكمين حمد و ثنا او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود و سلام نه بعد، زما معزز و محترم الحمدلله علماء اکرام و بیانات تاسو ته وکړل. بعض علماء د اخلاص په موضوع باندې تفصیلی بحث تاسو ته وکړو. بعض علماء د علم په فضیلت باندې او په دې علم باندې چې کوم مشکلات زمون مشرانو، زمون صحابه اکرام او زمون تابعین او تبع تابعین برداشت کړیو، هغه تاسو ته بیان کړل. زما محترمو، مونږ په دې دنیا کې ژوند تیرو، نو هر انسان دا غواړي چې په دې دنیا کې ژوند صحیح تیر کم، ژوند زما خوشحالي والا وي، ژوند کې زما څه مشکلات نه وي، څه تکالیف نه وي، څه سختی پکې موجود نه وي. هر انسان دا غواړي. ځکه تاسو وګورئ زما محترمو چې یو تاجر ټوله ورځ په دکان کې ناست دی، تجارت کوي، او هغه دا خبره په ذهن کې نیولې وي چې یاره بیګاله زه چې حساب کوم دومره ګټه مې کړې وي، دومره ګټه مې کړې وي. نو زما محترمو، هر انسان چې دا غواړي چې زه دا ژوند ښایسته تیر کم، ژوند د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم موافقت باندې تیر کم، نو الله رب العالمین مونږ ته د دې ژوند د تیرولو دپاره څه بعضې خبرې ښودلې دي، څه بعضې کارونه راته ښودلې دي چې انسانه دا ژوند چې ته ځان نه تیرې، دا ژوند دا په خوشحالۍ هم تیریږي، دا ژوند په خفګان هم تیریږي، دا ژوند په غلطو کارونو باندې هم تیریږي. د دې د وجې نه الله رب العالمین مونږ ته بار بار دا خبرې طرف ته اشاره کوي چې انسانه ژوند دا د آخرت دپاره کوشش او د محنت ځای دی. ځکه علما فرمایي چې الدنیا دار العمل والآخرت دار الجزاء. دنیا دا د عمل ځای دی او آخرت دا د جزا او د حساب او د کتاب ځای دی. هلته بیا عمل نه کېږي زما محترمو. ځکه کوم انسان چې غواړي چې محنت وکړي، کوشش وکړي، ځکه دا زمونږ د دنیا یو قانون او رواج هم دی چې یو انسان په کومه مدرسه کې سبق وایي، کومه یونیورسټۍ کې سبق وایي،
هغه کالج او هغه یونیورسيټي والا هغه مدرسې والا څلور میاشتې چې درس ورکي څلور میاشتې بعد تر امتحان لري چې آیا دې انسان په دې څلور میاشتو کې څونه زده کړه وکړله څونه محنت یې وکړو څونه کوشش یې وکړو نو چې کله د امتحان دپاره ورځ وټاکلی شي نو دا طالب العلم بغیر د کوشش نه بغیر د محنت نه ډایرک امتحان نه ورځي خامخا د دې امتحان دپاره محنت کوي کوشش کوي شپه ورځ یو کوي چې یاره دا کوشش او دا محنت وکم چې په دې امتحان کې ښه نمبرې واخلم همدغه رنګ زما محترمو الله رب العالمین مونږ ته د آخرت دپاره هغه انعامات حاصلولو دپاره دغه قبر زمونږ د امتحانی مرکز ګرځولی دی او دغه دنیا یې زمونږ د کوشش او زمونږ د محنت دپاره یو ځای مقرر کړی دی چې په دې دنیا کې مونږ محنت وکړو کوشش وکړو او دا امتحان چې کوم دی هغې کې مونږ پاس شو او هغه د انعام ځای چې دی هغه مونږ ته ښه انعام مونږ ته میلاو شي زما محترمو نو دې دنیا کې چې مونږ وخت تېرو زما محترمو الله رب العالمین مونږ ته فرمایي چې من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن ځکه د دنیا کې د وخت تېرولو دپاره الله رب العالمین اولنۍ خبره چې مونږ ته کړې هغه څه شی دی ایمان او عمل صالح دی چې انسان ایمان راوړي او نیک عمل وکړي نو د دې انسان ژوند دا ښه تېرېږي زما محترمو دا به په خوشحالۍ سره تېرېږي او که کوم انسان ایمان نه راوړي او عمل صالح نه کوي یا ایمان راوړي خو نیکۍ طرف ته نه راځي عمل طرف ته نه راځي کم دین کم شریعت چې الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم راوړی دی په هغې باندې عمل نه کوي صرف دا وایي چې بس ایمان مې راوړی بس کامیاب به شمه نو داسې انسان زما محترم په دې دنیا کې ښه ژوند نشي تېرولی ولې الله رب العالمین دواړه طرفونه موږ ته بیان کړي دي اولنی طرف دا چې کوم انسان غواړي چې ښه ژوند تېر کړي نو هغه څه وکړي من عمل صالحا من ذکر او انثى هر یو کس چې هغه سړی دی او که هغه زنانه ده دا غواړي چې ژوند یې ښه تېر شي نو څه وکړي عمل صالح دی وکړي هغه عمل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې امر کړی په هغې باندې حکم کړی دی نو الله څه فرمایي فلنحیینه حیاتا طیبه موږ داسې انسان دپاره ژوند د هغه ښایسته کوو او چې کوم انسان ایمان خو راوړی خو عمل صالح نه کوي الله رب العالمین ته عبادت نه کوي د الله د سر سجده کېږي نه نو الله رب العالمین څه فرمایي هغه له دوه قسمه سزاګانې الله رب العالمین ورکوي یو سزا په دنیا کې یو سزا په آخرت کې الله فرمایي چې ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا کوم انسان چې نیک عمل نه کوي د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ښودلی شوي قوانین او د هغې اوامرو باندې عمل نه کوي نو داسې انسان ته الله رب العالمین څه کوي ژوند د هغې تنګوي تاسو وګورئ په دنیا کې کم سړی چې مونځ ګزاري کم سړی د قرآن کریم تلاوت کوونکی کم سړی ذکر اذکار کوي کم سړی چې دی نو د الله رب العالمین مخې ته سجده بریز کېږي کم سړی چې د تکالیف ته ملاو شي مشکلات ته ملاو شي بیماریانې راشي الله رب العالمین ته راشي د هغه نه وغواړي نو د داسې انسان ژوند هغه خوشحاله که ته دې تپوس وکړې چې ژوند دې څنګه تېرېږي الحمدلله ډېر ښه تېرېږي خو چې کم انسان د الله رب العالمین ذکر نه کوي د الله عبادت نه کوي د الله رب العالمین طرف ته نه راځي چې د هغه نه تپوس وکړې یاره وایي ډېرې پریشانیانې دي ډېرې مشکلات دي ولې الله وایي چې ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا د داسې انسان دپاره ژوند هغه ما تنګ کړی دی دا خو د دنیا عذاب د زما محترم او د آخرت عذاب ونحشره یوم القیامة اعمى دغه انسان به موږ د قیامت په ورځ باندې ړوند راپاسو دا به تپوس وکړي چې لما حشرتني اعمى یا الله تا زه ولې ړوند راپاسېدم په دنیا کې وقد كنت بصیرا په دنیا کې خو زما سترګې مې ما لیدلم کول ما کتلم هر څه مې کولی شو نو الله رب العالمین فرمایي چې کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذلک اليوم تنسى زما قرآن کریم تعالی راغلیو زما احادیث تعالی راغلیو خو تا هغه په شیشه وغورځول او موږ دې هېر کړو نن موږ هم ته چې دی نو هېر کړی زما محترمو دومره سخت وعید الله رب العالمین هغه ذکر کړی دی
نو چې کوم انسان غواړي چې زما ژوند هغه د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقو مطابق شي او هغه ژوند مې خوشحالۍ سره تیر شي نو دا انسان د ایمان سره سره نیک عمل وکړي ځکه الله رب العالمین په سورۃ عصر کې فرمایي چې ان الانسان لفی خسر یقینا انسان دا په تاوان کې دی خو د تاوان او د خسران نه کوم کسان بچ کېږي چې یو څو کارونه هغه دا انسان په خپل ژوندۍ کې راولي اول الا الذين امنوا ایمان راوړي او ورسره وعملوا الصالحات او نیک عمل وکړي وګور ازما محترمو الله رب العالمین انعامات د عمل صالح کولو ولاولا یو طرف ته د تاوان او د خسران نه بچ کړي بل طرف ته الله رب العالمین داسې انسان ته ښایسته ژوند ورکوي د خوشحالۍ ژوند د نیکو ژوند او هغه ژوند ورکوي چې دا انسان په هغې کې صحیح خوشحاله بل زما محترمو کوم انسان چې غواړي چې زما ژوند په دې دنیا کې ښه تیر شي هغه ته پکار دی چې د الله رب العالمین نه دعا وغواړي ځکه الله رب العالمین ته سجده پذیر شي صحابه کرامو تاریخ تاسو ته معلوم دی تاسو به پړاو کړی وي چې کله به په هغو باندې تکالیف مصیبت راغی سختی به پرې راله نو سمدستي جومات ته به راله او د الله رب العالمین ته به سجده پذیر شو هغو به لمونځ نه و کړی چې الله رب العالمین به د هغو هغه مشکلات حل کړو مونږ نن سبا څه کوو مونږ دا کار کوو چې دعا غواړو د الله رب العالمین نه خو بیا دا وایو چې یاره الله رب العالمین زما دعا قبوله نه کړله دا مصیبت او تکلیف په ما باندې ځان له راځي که چېرته مونږ حدیث طرف ته راشو او د حدیث مطالعه وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین ته کوم انسان دعا غواړي نو الله رب العالمین د هغې دا دعا په درې شیانو باندې تړي زما محترمو یو دا چې سمدستي الله رب العالمین د هغې دعا قبول کړي د هغې هغه مشکل حل شي د هغې هغه مشکل ختم شي یا دا زما محترمو چې الله رب العالمین د دې دا دعا د آخرت دپاره وساتي چې د آخرت هغه مشکلات د آخرت هغه تکالیف هغه په هغې باندې ختم شي زما محترمو دریم یا په دې دنیا کې چې انسان دا ژوند تیری په دې ژوند کې چې کوم مشکلات راځي په هغې دعا په سلسله باندې هغه تکالیف د هغې نه ختمېږي زما محترمو نو کم انسان چې دا غواړي چې د هغې مشکل په دې دنیا کې آسان شي او د دې دا ژوند ښایسته تیر شي نو د ایمان او د عمل صالح سره سره دا انسان د الله رب العالمین نه دعا وغواړي ځکه علما فرمایي چې الله رب العالمین خفه کېږي غصه کېږي د هغه انسان نه چې هغه د الله رب العالمین نه دعا نه غواړي او دا بني آدم دا چې د انسان د هغه نه سوال وکړي نو د هغې په سوال باندې هغه خفه کېږي بل دا زما محترمو چې کله کوم انسان په دې دنیا کې په دې ژوند کې ښه ژوند کول غواړي ښه ژوند تېرول غواړي نو هغه ته دا پکار دی چې هغه توبه او استغفار طرف ته ډېر توجه ورکړي ځکه په دې باندې الله رب العالمین مونږ ته بار بار تلقین کړی دی بار بار مونږ ته چې دی نو د هغې طرف ته شوق پیدا کوي الله رب العالمین فرمایي چې یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ای هغه انسانانو چې تاسو په خپل ځانونو باندې زیاتې کړی دی ظلم هم کړی دی نو د الله رب العالمین د رحمت نه مه ناامیده کېږئ ځکه چې د الله رب العالمین د رحمت نه انسان ناامیده شي نو بیا به په کوم طرف باندې ځي بیا موږ په دې دنیا کې څه کوو یا دمګرو پسې ګرځو یا چې دی نو نجومیانو پسې ګرځو یا پیران مریدانو پسې ګرځو چې دم را باندې واچي چې زما دا مشکل حل شي او الله رب العالمین موږ ته څه وایي چې لا تقنطوا من رحمت الله دا الله رب العالمین د رحمت نه مه ناامیده کېږه د الله رب العالمین طرف ته راشه چې الله ستا دا مشکل هم حل کړي او ستا ګناهونه هم معاف کړي ولې ان الله یغفر الذنوب جمیعا الله رب العالمین د ټول انسانانو ګناهونه بخښونکی دی بار بار الله رب العالمین موږ ته د توبې او د استغفار طرف ته تلقین کوي چې وتوبوا الى الله جميعا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه د الله رب العالمین نه په ورځ کې اویا کرتی او یا د هغې نه زیات توبه او استغفار طلب کوم
چې د دنیا سردار او د دنیا هغه پیغمبر هغه چې د الله رب العالمین نه توبه او استغفار غواړي نو انسان مونږ ولې د الله رب العالمین نه امید شو ولې د الله رب العالمین طرف ته ناراضو هغه دا وجه ده چې الله رب العالمین فرمایي چې مونږ دې انسان الله هیر کړی دی نو الله رب العالمین هم دې له هیر کو لکه زما محترمو که چېرته مونږ د الله رب العالمین طرف ته رانه شو د الله رب العالمین نه ونه غواړو الله رب العالمین د توبه ونه باسو زمونږ دا ژوند زما محترمو هغه ښه نه تېرېږي هغه صحیح نه وي نو پکار دا دی چې مونږ الله رب العالمین ته توجه وکړو ځکه علماو تاسو ته ښایسته ښایسته بیانونه وکړل د علم فضیلت هم ذکر کو چې دا علم مونږ حاصل کړو نو دغه خبرو باندې مونږ پوهېږو زما محترمو خو چې علم مونږ نه حاصل کړی نو دغه خبرې بیا زمونږ ذهن ته نه راځي الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین زمونږ د ژوند د تیرولو دپاره کوم قوانین چې الله رب العالمین مونږ ته مهیا کړي دي مونږ ته یې ښودلي دي چې په هغې باندې مونږ عمل پیرا شو او په هغې باندې عمل وکړو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته